یو سړی راغی ما ته وی چې ښځې نه ډېر تنګ یم. نو ما ورته وی چې داسې سړی راته وښیه چې تی نه یي تنګ. تاسو ښځې شته که ټول لونډان یې؟ ته چې ښځې نه تنګ یې داسې سړی راته وښیه چې تی نه یي تنګ. څه چل دی پې؟ ویل بس نغری تا بناسته یو منډې به کی چې هله خېټه کې مې درد شو. ټوپونه به وایي اوړي راوړي به څه چالو کم ښځې؟ ویل بس دلته مې علاج نه کېږي مور کره ځم. ویل هفته کې 15 ورځې مور کره یي او 2 ورځې چې دلته تېرې کړي بیا خېټه کې درد شي. اریان ام چې وکم ور سره څه مور کره سمه دمه یو چې ما کره راشي خېټه کې درد شي. نو مالتا قرآن ویلی دی ویلی خو مې دی خو په مانو مې نه دی ویلی. مال الله وی ان کیدکن عظیم. الله وی د ښځو مکر دا ډېر لوی، دومره لوی مکر او فریب لکه د ښځو چې دی پناه په خدای. ما وی رکاوټ پکې څه دی ولی ناراضی؟ وی جی نور رکاوټ نشته خو دا ښځې دومره لرې لاړې چې دا به ستاسو هغه پلاران د قبرونو نه او نیکونه روزي دا یې رړی ګډې به تاسو بیا په کور کې کېننوئ. ته به ښځې ته ووایې چې سپینه بورکه په سر کا او د کور نه به بغیر د مړي ژوندي نه بار نه وځې چې د کپره کې دې اوبه څکي که نه او لاړئ غرق یئ. شرمېدلی وی او شرمېدی که خیر چې لږ په خېټه موړ دی. اول کار یې دا دی چې ښځې نه بورکه لري کړي او بربنډی ځان سره ګرځئ. تاسو د دې علاقې خلک چې کېنئ مینګه پښتانه مینګه کېنئ. هغه ورځ ما ته چا خط را لېږلی وی پښتنو پسې بد مه وایه کلي کار به دې خراب شي. تاسو پوه شوئ؟ پښتنو پسې بد مه وایه، پښتنو پسې بد نه وایم. په غربي مو لګي د پښتنو حال خو مو ګوره چې پښتنو نه جوړ څه شو. پښتون خو هغه قوم چې د پښتون ښځې ته به چا کاږه وکته د هغه سر به یې د ګولۍ نشانه کول. پښتانه داسې وو که نه وو؟ نن د پښتنو حال وګوره. راشه مونږ سره په پېښور کې د شپې په 1 بجه وګورئ د سړو نه ښځې د سنیما نه ډېرې روزي. سړو نه ښځې بازار کې وګورئ، کوچی بازار وګورئ. دا وخت صدر کې صدر روډ وګورئ، میړی موټر کې ناستي لکه د چپړاسي او ښځه په دوکانونو ګرځي. وایي په ایمان نم لیدلی دي؟ ما وی غار خلکو ته والله کم پرېږدم چې تر څو زما دا ژبه په دې خوله کې چلیږي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به د سړي زوی دی. او به کوئ څه به وکئ؟ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دل معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. وی د مرګ خو یو ورځ ده چې رابشي زه به مړ شمه نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ زه به مړ کېږم او په کومه طریقه چې زما مرګ الله لیکلی په همغه طریقه به زه مړ کېږم.
دا طریقه نو یاره پکې د سو پورې چې د حق د وینا تعلق دی نو ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے ممبر دی نہیں د پانسه رسای چې درته مړی تا چولی او اگر رسایم چغوي تبال ایمان تیرے عزیزانو ایمان تیرول ډیر ګران کار نو ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے ممبر دی نہیں د پانسه رسای چې درته مړی تا چولی او اگر رسایم چغوي تبال ایمان تیرے عزیزانو ایمان تیرول ډیر ګران کار